السلام علیکم عزتمنو. د پېښور په هسپتال کې یو حجره یعنې نرښځي سره ډېر ظلم زیاتی شوی دی چې هغې پې په خپله باندې د ځان نه ویډیو کړې ده او داسې خبرې کړي دي. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. د پېښور مشهور هسپتال الارج د نرښځو صدر پېښور مشهور هسپتال ته ویل شوی دی چې هغه هلته کې یو خالي کوټې ته بوتلی دی. ده سره د علاج لپاره یعنې کوم غلط کارونه کېدل، خو ده بیا اخر ټول سوشل میډیا ته وویلې او ټولې نړۍ ته یې وویلې چې ما ته د انصاف راکړی شي، ما سره ډاکټرانو دغه شانتې ناروا کار کړی دی او ما سره د علاج په بهانه باندې کم کارونه وکړي. او دغه نرښځې په هسپتال کې چغې وهي او ګریوان یې شلېدلی دی او دغه کوټې ته دننه کېږي چې کمې کوټې ته دا ډاکټرانو دننه کړی و. هغه په دغه ویډیو کې واضحه کړې ده چې هغه ډاکټر تښتېدلی دی او بل ډاکټر چې هغه خپل مخ په ماسک باندې پټ کړی و او هغه ما شناخت ونه کړو. خو د دې د دغې خبرې نه پته لګي چې دغه ډاکټران دې سره یعنې بدکاري کوله. د بدکارۍ دپاره یې دغه کوټې ته دننه کړی او د علاج په بهانه باندې. دا چې کله دغه ډاکټر په حرکت باندې پېښ شو نو چغې یې کړلې، خو دې ډېرې چغې وویلې، خو د دې چغې چا نه اورېدلې. خو چې ویې کتل په جب کې ورسره موبایل پروت او د ځان نه یې ویډیو وکړله او په سوشل میډیا باندې یې خپاره کړله. خو ستاسو د دوی په هره باندې یعنې څه خیر دی؟ دغه ته د خواجه سراو صدر ته غلط کارونه کېږي، یعنې ښه کار شوی. عزتمنو حتما سره خپل لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې پورې نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.